د لمونځو د تکبیر تحریمه سره کول میرو تو سے پابندی نه کوي. حال منځونه میرو تو سے اکثر کسون پوته وي په چار خدای چې کله مؤذن اذانو کې چې حي علی الفلاح حي علی الصلاح حي علی الصلاح چې خلق المنځ طرف ته روشي حي علی الفلاح او خلق کامیابی طرف ته روشي په چار دای چې اذان اور وي به سړی جماعت ته لوټ شي بګه سنت وی د منځونه مخشه کوم شپشین به سړی سنتو کې او که سنت نه به سړی نفلو کې. خو به هر د تکبیر اولا سره المیز میرو تو سه نه کوي. تکبیر اولا نه مطلب دغه دا چې موم کله نیت تړي او الله اکبر وی واسرتی الله اکبر ویا از دغه ډېر زیات فضیلت تا کګوره حدیث شي د ترمذی شریف روایت تا د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره چې کیم سړی سلوي شورز المیز کو په داسې حال چې د امام سره تکبیر تحریمه یې مندا کړه کتب له براتان د سړی د پر الله رب العزت د دوی شینا وزوري وړي کی چې دغه شینا دای خارج د الله ودته د شینا نور رسای. فرمای چې یو برات من النار یو د ير نه بچ کول او دوه برات من النفاق د منافقت نه بچ کول. مطلب دا غدا چې کیم سړی په تکبیر تحریمه امام سره سلويش و ذلمیزو کې الله ود سړی جهنم ته نه چي او دا غاره کې د سړی منافق کېږي نه منافق خپل پیژنې چې منافق چاته وي. امام ترمذی رحمت الله علیه فرمایي چې د روایت موقوف تا خالی مسلم ابن قتیبہ ایک مرفوع ذکر کړه دا وګوره د دغه روایت تایید د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د روایت نه دا چې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کیم سړی چې د مخصتال میز سلويش ورزه مسلسل په جامع سره او کې په تکبیر تحریمه سره او کې خالی د مخصتال میز بل رب العزت د سړی د پورا د ير نه بچ کول ولګي چې د سړی مو د ير نه بچ کول. نو ګره دومره ډېر فضیلت دی چې الله مې په سلويش ورزه خالی تکلیف دی وجہ جهنم ير نه بچ کړي منافقت نه ما بچ کړي. خود ایغه باوجود یا میرو تو سے شپت او یا کوله زندگی تیرا کې خو سلويش رضا مو ته په تکبیر تحریمه سره د پنځل منځنه امام په شاونو کې نو ټول ته بچار ته چې کوشش وکړي چې تکبیر تحریمه پابندیو کې الله رب عزت عمل کړو توفیق نصیب فرمایي.